صدقه فطر دا کوم مال ته ویل کیږي؟ دا یاد لرئ مونږ او تاسو باندې یو میاش خوراک سکاک بندي، حلال شیان را باندې بندي، طلوع د فجر صادق نه وخلا تر غروب پورې. ولی په دین اسلام کې دا صدقه فطر لازم شوا؟ دو وجونه، او په حدیث کې راغلي دو وجونه. اول نمبر صدقه فطر چاته یي؟ صدقه فطر هغه مال ته یي چې په رمضان کریم کې زما او تاسو په فراخ دلی باندې د الله د رضا د پاره غرباو لورکو دی لپاره چې رب لا یزال د یوې میاشتې نه پس بیرته ما او تا ته خوراک سکاک حلال کړ. دا هغې شکرانه ده چې بیرته راته خوراک او سکاک دا راته حلال شو. جنسی میل ملاپ خپل کوروالا سره په ورځ کې راته حلال شو. دا د هغې شکرانه ده صدقه فطر. او بل پکې حکمت دا دی چې غرباو له ورکړو چې دا غربا ما او تا سره د اختر په خوشحالۍ کې شریک شي او یو ځای شي. هغې مال ته صدقه فطر یې حکم یې څه دی؟ فرض، لازم، واجب، دا یې حکم دی. ابو سعید خدری امام بخاری یو حدیث روایت کړی په بخاری کې. ابو سعید خدری فرمائی ویچه مونگ با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې په 5 شیانو سره صدقه فطر ورکولا. 5 شیانو سره ابو سعید خدری فرمائی یا بم غنمو په حساب باندې ورکولا، یا بم د اوربشو په حساب باندې ورکولا، یا بم د اوچا میوه کشمش د هغې په حساب باندې ورکولا، یا څلورم نمبر د کجورو په حساب باندې به ورکولا، پنځم نمبر د پنیر په حساب باندې به ورکولا. امام بخاری باب الصدقات چپټر کې ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث روایت کړی دی چې په دغو 5 شیانو باندې به مونږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې صدقه فطر ورکولا. وسم عمده طریقه ده، خو دومره قدر کار دی د یاد لرئ. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب دا دی چې کوم یو انسان د غنمو په حساب باندې صدقه فطر ورکوي، دا لږ مسائل دي دا زده کړئ. د غنمو په حساب باندې نو غنم به حسابږي نصف سا 2 کیلو، 2 کیلو د غنمو قیمت. او که د غنمو نه علاوه دا یاد لرئ ضروری نه ده چې هر یو انسان یا د غنمو په اندازه باندې وباسي. که څوک مالک نصاب دی وس 10 والا دی پکار ده چې د کجورو یا د وربشو یا د زبیب کشمش د وچه میوه یا د پنیر د هغې په حساب باندې وباسي. بهتره خبره دا ده. خو دا یاد لرئ چې څوک یا د غنمو په اندازه باندې وباسي نصف سا 2 کیلو غنم د هغې قیمت. نن سبا زمانه کې د غنمو نه وړه بهتر دي، د وړو نه پیسې بهتر دي. نن سبا زمانه کې پیسې ځکه فقیر په پیسو باندې هر شی کړی شي. وړه به صرف اخري کېدای شي هغه ته فی الحال د وړو حاجت نه د بل شي حاجتي پیسو. خو که چا د غنمو په شکل یا د وړو په شکل کې ادا کړه ادا بشي، بهتره د پیسو په شکل کې. خو که د غنمو نه علاوه د کشمش یا د پنیر یا د اوربش یا د کجورو په هغه باندې نو بیا یو سوا دی 4 کیلو. که څوک یې د پنیر په اندازه باندې وباسي یو صدقه فطر څومره روپۍ دي؟ 4 کیلو د پنیر روپۍ، 4 کیلو د وچې میوې روپۍ، 4 کیلو د کجوري روپۍ، 4 کیلو د شعیر د اوربشو روپۍ یو صدقه فطر ده. په هغې کې 4 کیلو او په غنمو کې چې دی صاحبانو نصف سا 2 کیلو. ولی دا په حدیث کې رسول الله مبارک نه همداسې راغلي دي. هر سړی د وګوري په کجورو کې ادا کولی شي، په پنیر کې ادا کولی شي، په وچه میوه کې ادا کولی شي، په شعیر اوربشو کې ادا کولی شي. بهتره خبره ده ورنه په غنمو کې خامخا ادا کا. کم از کم 300 زیات نه زیات 320 روپۍ د هغې مختلفو علاقو کې اعلان شوی دی.